په زمانه د فترت کې یو ظالم بادشاہ راغل. د هغه نوم و دقیانوس. د خدای دعوی کړې وه. ټول خلک یې خپلې خدایۍ ته رابلل او هر چا ته به وې زما خدایي ومنه. یو څو ځوانان دوی د عیسی علیه السلام په دین باندې وو. دوی د بادشاه نه انکار و. بادشاه ټول خلک غوښتي وو، دا ورنه راغله. بادشاه وزیر ته وی ټول راغله. وی ټول راغله خو دوی کې دغه کسان نه دي راغلي، دا اووه نفره. دی روغوښته بادشاه، ورته وی تاسو هلکان یئ، عمرونه مو کم دي، زه تاسو ته 3 ورځې اجازه ده، سوچ پې وکئ. د دې د ایمان علما مختلف اسباب وایي، په دین د نصرانیت دوی چې لاړه وي صحیح د موږ مشوره وکړه، فیصله وکړه چې دا بادشاه خو موږ شرک ته رابلي، بېدیني ته مو رابلي. نو دا د دې بادشاه نه وتښتېده. مخامخ یو غر و، د غر نوم طباخلوس و. دې کې بیا یو غا و. شپونکیانو به چې دا رمه وڅروله که نه، یا به باران شو یا به نه راته کلي ته، نو په دې غار کې به اوسېدل. دا 7 نفره چې وو نو دا شپونکیان. نو د دغې غار نوم و جیرم او د غر نوم و طباخلوس. دغه غر چې په کم کلي سره نږدې و، د هغه کلي نوم دی افسوس. څوک وایي د دې غر نوم طباخلوس نه دی، بلکې د غر نوم نجلوس دی. نجلوس دا دې غر ته ورغله. دلته الله تعالی په دې باندې خوب راوست. ظالم بادشاه ته چا ووی یا د دې په نښو باندې ورغی غره ته، چې ویې کته دوی خو پراته وو. دا غر یې ورپسې بند که دیوال وو، چې دننه پکې مکمل مړه شي او بیا راونوځي. مضبوط دیوال. د دقیانوس په کور کې یو 2 مؤمنانو خو ده ته پته نه وه، ځان یې پټ کړه. د یو نوم بندروس دی او د بل نوم روناس. دا بندروس او روناس داسې کار وکړه چې د دې غار د 7 ځوانانو نومونه یې ولیکل او تخته یې کېښوه. دا دې دپاره که بیا یې څوکه او د دې نسبونه یې ولیکل، نومونه یې ولیکل، یا بیا څوک د دې مړو معلومات کول غواړي چې اسانه وي. بس بادشاه خو وی چې خلک خو مړه شو لاړه. 309 کاله بعد الله تعالی ترېنه خوب رالی. دغه وخت کې یو شپونکی ګرځېدو د دې غره لمن کې، او دا دیوال 309 کاله خو ډېر وخت. دا دیوال زوړ شوی و، سره غورځېدلی و. علما وایي دغه بل شپونکي چې دی دا دیوال نور هم راوران که او رالرې، دې دپاره چې خپل استعمال لاندې راو. چې ویې کته دننه پکې مړي پراته دي، هغه هم دې ویل. دغه وخت کې عجیبه وخت دا و چې بادشاه دې وخت کې مؤمن بادشاه، او د دوی په یو مسله کې مناظره ده. ټول وطن انخته دی یو بل سره په مسلې د بعث بعد الموت کې، چې پس د مرګه به دا انسانان ژوندي کېږي که نه. دې وخت کې الله تعالی دوی راویښ. دا خو د دې خلکو دپاره یو قوي دلیل و د بعث بعد الموت. دوی چې راویښ شي یو بل ته یې
سونه وخت به مو تېر کړ. نو راغلي سهارو او دی مازدیګرو یو بل ته وی یو ورځ بل ورته وی چې واله کله لمر خو نه دی غورځېدلی او بعد ایام خو چې بیا دې بریتونو ته کته ګیري ته کته کانو ته کته نو دا د ډېرې زمانې یاره ویلې وخت به مو ډېر تېر کړی ځکه چې دا دومره ویښته مو اوږده شوي نو کانه مو اوږده شوي خو زه وږي یو ملګري ته روپۍ ورکړې ویلې بازار ته لاړ شه نو دغه راوړه ترکاري خوراک شیونه راوړه خو پټ لاړ شه چا سره باسونه ونه کې که د وخت بادشاه را باندې ظالم خبر شي د دین نه به مو واړ هغه لاړو او ورته وی داسې چا نه طعام راوړه چې هغه ډېر پاکیزه ورغه هوټل والا ته روپۍ ورکړه هغه چې روپۍ وکتې نو دا خو د دقیانوس بادشاه د زمانې روپۍ وي هغه ورته وی واله که دا روپۍ دې کوم ځای نه را پیدا کړه هغه وی کوم ځای نه مې را پیدا کړې خو روپۍ دي ویله نه دا چېرته خزانه دې را پیدا کړه دا خو د دقیانوس بادشاه مهر ورباندې دی بس خلک شک وی بوتله بادشاه ته چې د سره روپۍ دی او بادشاه ته قصه وکړه بادشاه ورته زه مؤمن یم دقیانوس بادشاه خو 309 کاله تېر شوي دا ټول خلک ورسره راغله بیا غار ته ښه ده ورته وی زه به مخکې لاړ شم چې دا زما دا ملګري ونه یېرېږي د دوی فکر دا دی چې ظالم بادشاه راپسې را بیا به تاسو راشئ وي صحیح دی چې لاړم د باندې بیا هلته خوب راغی یا مړه شو بیا مقه حالت ته زور لاړ نو بس بیا دوی ورننه نه شو ښه نو الله تعالی دغه واقعه بیان واقعه مفسرینو پکې ډېر عجایبات ویلي دي یو نوم یملیخا دویم مکسل مینا دریم مشلمیخا یا مشلیخا دا درې نفر چې وکنه دا د بادشاه به بخي طرف ته ناست د خواصو د بادشاه څلورم مرلوس پنځم تبرنوش شپږم مرتوش اووم کفش تطیوش دا د دوی شپونکی و څوک وایي صحیح دا ده چې شپونکی مرتوش و نو دا اووه کسان او دې خلکو ګوره قرباني کړې ده کله وطن یې پرېښی دی نو د دوی په نومونو کې هم کمال دی ښه په نومونو کې هم کمال دی څوک چې د الله تعالی د دین خدمت وکړي او په حق باندې ودرېږي نور څه کوي چې الله تعالی نومونو کې هم کمالات ایښي دي ما چې کوم نومونو باندې تجربه کړې ده دې کې مختلف اقوال دي ښه اصحاب کهف نومونه چې ګورئ چا یو طریقه باندې ویني چا بل ما چې تجربه پې کړې هغه درته وایم اول نوم مکسل مینا دویم مخشل مینا دریم تملیخا څلورم مرتنوس تویبان پنځم کشتونس شپږم بیرونس اوم دیموس او څوک چې اته وی د هغه نوم دی بطموس او د سپینو مې ختمیو علما دی کې نسخې وی عبدالله بن عباس صاحب وایي که د چا نه بچی تښتېدلی او کور ته نه راځي نو دی د دا نومونه ولیکي په یو کاغذ او د هغه زوی نوم دې ولیک او په هغې دې تیږه کښېږدي غټه تیږه ډېر زر به کور ته راشي دویم ته د دې سړي نه تنګ یمه چې دا ما نه لاړ شي دا نومونه به ولیکې او تیږه به ورباندې کښېږدي ډېر زر به ترې خلاص شي دریم کور کې اور ولګېده ځنګل کې کارخانه کې دا نومونه به ولیکي او اور ته به یې ورخطا کړي الله تعالی به دا اور بند کړي څلورم ماشومان جاړي دا نومونه به ورته ولیکې او د بالښت لاندې به یې ورته کښېږدي یا به یې غاړه کې ورته واچي بیا به نه جاړي
خدا سے نه چې وږي یو ته ورته وایي الله اصحاب کهف نومونه راوړي. خبرې ته به سوچ کوئ. هغه به تږی اوبه راوالې جاړي به ته وایي الله اصحاب کهف نومونه راوړي. هغه به کلچې غواړي ته وایي نه، چې سبب یې لوږه نه وي، تنده نه وي. ما تاسو ته ویلي وې ماشومان چې ژاړي 11 شیان غواړي. څو شیان غواړي؟ دې 11 کې ورته تعویض په غاړه کې نه شي، بلکې 12 شیان. څو 12 وجو نه ژاړي، نو دې 12 وجو کې به تعویض ورته نه شي، نه یې نشي. اول نمبر ماشوم چې ژاړي کنه نو ګرمي شوي، بدن یخول غواړي. دویم نمبر یخنی شوي، بدن ګرمول غواړي. دریم نمبر ویریدلی، د ویری لرې کول غواړي. څلورم نمبر ځان لئی ملګری غواړي. پنځم نمبر ستړی تړل غواړي، ورونی کې سوزنی کې. شپږم نمبر لوندي پرتګي ورونه لوندي وچول غواړي. اووم نمبر غې کې ګرځول غواړي، ماشومانو غې کې ګرځول مزه ورکوي. اتم نمبر جوشک غواړي. نهم نمبر کله سوزنی کلکای، سوزنی صحیح دا کلکای هغه سستول غواړي چې سوزنی کلکه ده. لسم نمبر کله یو هیبتي غاښ چې واوري، هیبتي غاښ هغې لرې کول غواړي. 11 نمبر کله چې ډېره تیارۍ رڼا کول غواړي. دا داسې امور دي چې دا به ورته څه کوي، دا به ورته پوره کوي. 12 نمبر کله چې وږی یا تږی هغه لوږه او تنده پوره کول غواړي. دا 11 شو. ها څو شو؟ 11. 12 دا دی چې مریضي خی خوږ ده، غوږې خوږېږي، اوږی خوږ ده، په خېټې درد دی، نو تعویض کار نه کوي، دوا به ورته راوړي. څه به راوړي؟ د نیر نشي، دوا به ورته راوړي. د دې 12 نه بغیر چې مریض هم نه دی او دا باقي 11 شیان هم نه دي او بیا هم ژاړي، نو بیا به ورته اصحاب کهف نومونه ولیکي. ښه نو بیا به نه ژاړي. ښه پنځم نمبر اصل کې ماشوم چې ژاړي او د دې 12 شیانو نه غیر نو سبب یې دوه دی. یو سبب دا دی چې د شیطانانو کې چې کوم واړه ماشومان دي دا خو په الف لام دي کنه، نو دا ماشوم باندې چوچون کې لګای او ژړی یې دې دپاره چې مور او پلار د خوب نه وځي او تکلیف شي کنه. یو وجه څه ده؟ دا. دویم نمبر دې دپاره ژاړي چې مور او پلار ته د مغفرت دعا غواړي، د بخښنې دعا غواړي. خدایه پلار مې معاف کړي، مور مې معاف کړي، موږ او تاسو کمزور یو. دا د اصحاب کهف نومونه چې ولیکې که نه نو بیا څه چل کېږي؟ د دې د برکت الله تعالی مور او پلار یې معاف کوي او د دې نومونه د برکته شیطانان ترېنه وتښتي چې وایي دا خو زموږ د دشمنانو نومونه دي، ورته کتې نه شي. نو بیا دا ماشوم څه شي؟ دا روغ شي، بیا نه ژاړي. ښه پنځم نمبر یو فصل چې ته وایې آفتونو نه بچ شي، دا نومونه به ولیکې او په هغه فصل کې به یو لرګی ښخ کړي او دا نومونه به تعویض کړي او هغه لرګي کې به یې راځوړان کړي. الله تعالی به د دې نومونو د برکته ستا فصل محفوظ کړي. شپږم نمبر ته وایې زه غریب یم چې مالداره شم، دا نومونه به ولیکې
او جب کې همیانۍ کې بټوه کې به ځان سره کین الله به دې مالدار کړي. اووم نمبر ته وایې چې زه د حوزې امیر شم، وزیر شم، مشر شم، خو دغه زمونږ دا وزیر صاحب زمونږ خبره نه مني، دا نومونه به ولیکي او جب کې به یې واچوي او وزیر صاحب ته به ورشي نو خبره بس دا ومني، مرتبه به درته حاصل شي. اتم نمبر جلب در پسې راغلی د حوزې نه، د وزارت نه، د امنیت نه، ته وایې چې د دې د ضررونو نه بچ شم، دا نومونه به ولیکي ځان سره به یې او بیا ورشه بیا درته هېڅ نه وایي. نهم نمبر د یو زنانه ماشوم پیدا کوي، تکلیف دی ورته، دا نومونه به ولیکي او هغې سره به هغه به ځان سره کي، الله تعالی به ورته ماشوم په اسانه ورکړي. لسم نمبر ډالرې د سره دي، په سفر روانې، ته وایې چې غلې رانه وانلي، دا نومونه به ولیکې او د ډالرو میز کې به یې کښې جب کې واچوه، مال به دې الله محفوظ کړي. یو لسم نمبر دریاب باندې سفر کې اروپا ته روانې، کشتۍ ډوبه نه شي، دا نومونه به ولیکې ځان سره به یې کړې، الله تعالی به دې غرق کېدلو نه دا محفوظ کړي. دولسم نمبر دشمن نیولی، چې اوس مې مړ نه کړي، دا نومونه به ولیکې ځان سره به یې کړي، الله پاک به درته د قتل نه نجات درکړي. والکه چا چې الله منلی او د خدای د دین دپاره قرباني ورکړې ده، نومونو کې دومره کمال دی چې د هغوی به کومه مرتبه وي. دې مفسرینو کې یو مفسر دی امام رازي رحمه الله یې نوم دی، چې وفات شو چا په خوب کې ولیدم، ورته وی څه معامله وشوه؟ وی زه الله پاک ځان ته ودرولم، راته وی چې ای فخرالدین رازي تا ما علم هم ډېر درکړم، عقل دې هم زبردستو، ځواني او صحت دې هم زبردستو، دا راته ووایه چې د خپل نفس خلاف او زما د رضا دپاره دې څه کړي؟ ما ورته وی زما ربه ډېر کتابونه مې لیکلي، وی الله فرمیل منظور نه دي، دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د یو لوی مصنف جوړ شم. ما وی یا الله 30 کاله مې روژه نیولې ده، الله وی منظوره نه ده، دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د هر وخت روژه دار یم. یا الله 10,000 اشرفۍ پیسې مې ستا په لاره کې خرڅ کړي، الله وی منظوري نه دي، دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د یو لوی سخي شم. وی چې یا الله نور خو ما سره څه نشته، بس هلاکه شم. وی الله پاک راته وی چې تا یو کار کړی خو تا نه هېر دی او په هغه عمل باندې ما ته بخلی. یو ورځ تا لیکل کول، مخکې وه په دې قلمونو باندې لیکل کېده، تا لیکل کول او ستا د قلم څوکې سره صحیح پرته وه او یو مچ راغی هغه په دې صحیح باندې کېناستېده. اوس د نفس تقاضا دا ده چې ټیم ډېر دی، مچ څوک څه کوي، خو تا وی چې نه دا زما د رب یو مخلوق دی، تا ورته پن ودرو چې مچ خړوب شه او تنده ختم شو نو تا قلم روان که. ای امام رازي ته ما صرف په دې یو مچ په خړوبولو معاف، نور هغې کې دومره اخلاص و ځکه چې تا قلم روان کړی دی او مچ ته خړوبې، نه د نه پلار خبر دی، نه د نه رور خبر دی، نه د نه بیبي خبره ده، نه پکې ریا شته، دا ستا او د رب ځان له یو پټه معامله ده، وی په دې مې معاف کړئ. امام ابو داود رحمه الله دا یو لوی محدث تېر شوی دی او کتاب د حدیثو لیکلی سنن ابي داود، هغه چا په خوب کې ولیده، وی څه چلو شه الله پاک سره خو ته مخامخ شوې؟ ویا وی بخلې، وی بلکل، وی په څه وبخلې؟ وی زه الله پاک په حدیثو نه بخلم، په کتابونو په علم یې ونه بخلم، په څه وبخلې؟ وی یو ورځ داسې چلو چې زه په یو کشتۍ کې ناست وم، یوه لویه کشتۍ وه، ډېر مسافر پکې و، زمونږ د کشتۍ سره اخوا یو وړوکی لانچ تېرېدو په دریاب کې او په هغې کې یو سړي انتروشی وکړ. مسله دا ده چې څوک انتروشی وکړي نو هغه به الحمدلله وایي او چې څوک یې واوري نو هغه به ورته یرحمک الله وایي، خو ځان سره نه
انترشی والا ته به اوري وی هغه انترشی وکړه وی ما يرحمک الله وی خو هغه وانه اورېدو ما وی دا خدا نبی علیہ السلام یو سنت پاتې شو وی زه په لوی کشتۍ کې ناست ډېر مسافر پکیو وی کشتۍ د دریاب غاړې ته لاړه خلک چې کوزېده زم چې کوز شم حالان کې زما بل ځای کې کار وی بل وړوکی لانچ وی ونیوه په 8 درهمه وی هغه ته وی چې ما به هغه وړوکی لانچ پسې راسئ وی هلته ورسولم وی ما هغه سړي ته وی یرحمک الله الله پاک راته وی چې ای امام ابو داووده تا زما د نبی د سنتو قدر وکړه او تا هغه ته یرحمک الله وی نو په دې مې معاف یرحمک الله یو لفظ دی خو لاندې اخلاص پکې ډېر الله چې نیسو په پیسو یې نیسو بیا هلته ځه څنګه تاسو نه که مونځ هم قضا ده مړه بیا به قضا راوړو څه خبره ده زړم کې دومره ډېر نه خفه کېږي معمولی څیز خو لاندې یو دریاب د اخلاص پروت و شام کې یو بادشاه تېر شوی هارون الرشید ورته وایي د هغه یو بیبي د زبیده هغه وفات سه نو چا په خوب کې ولیدل الله دې مونږ او تاسو ټول بار بار حج ته بوځي څوک چې تللی دي نو هغه به لیدلي چې کله د عرفات نه راځئ نو دې طرف عرفات نه چې راځئ نو ستاسو ښي لاس طرف دې غر په دې لمنه کې یو نیر راغلی اوس هم د هغې نښې شته اوبه پکې نشتې دا زبیدې راوړی دی دې اهل مکه ته هغه وخت کې هم د اوبو ډېر تکلیف اوس هم د اوبو ډېر تکلیف دی اوس دوی د حرم شریف نه 19 کیلومیټره بهر یو پلانټ لګولی دغه تروي اوبه صفا کوي او خوږې کوي یعنې دې ته مخکې نه بل ځای نه اوبه راتلې نو ډېره پاکه بیبي وه د قرآن کریم حافظه وه څومره زنانه به چې د دې په کور کې کار کوو د قرآن حافظان ټولې د هارون رشید صاحب شرط ده چې هغه څوک به زما په کور کې کار کوي چې څوک د قرآن حافظ خپل هم د قرآن حافظ چا په خوب کې ولي زبیدې څه چلو شو وی الله پاک راته وی زبیدې د بادشاه بیبي مې ګرځولې وې او زبردست مالداره وې او حسن او جمال مې درکړو زما د رضا دپاره تا څه کړي وی ما ورته وی ای زما ربه زه په خپله د قرآن کریم حافظ یم روزانه به مې تلاوت کو الله وی منظوره نه ده او ستا یو شوق ما وی زما چې څومره کورنۍ وه د قرآن کریم حافظان زما په کور کې د قرآن کریم حافظ نه بغیر نه زنانه کار کړی او نه سړي راته وی منظوره نه ده ستا یو شوق د هر چا خپله یو تمنا او یو چاهتي ما وی ای زما ربه چې کله به زه حج ته تلم ما به اعلان وکړو چې څومره فقیران او مسکینان د حج اراده لري او پیسې ورسره نه وي نو راځئ چې بومځم زما ربه هر کال به ما ډېر فقیران او مسکینان ستا بندگان حج ته راوړه نو په دې مې معاف کا الله راته ویې نه زبیدې که ما درته حسن نه وی درکړی د بادشاه د تره لور مې نه وی ګرځولی د بادشاه بیبي مې نه وی ګرځولی او مال مې نه وی درکړی نو تا به دا دومره نیکي څنګه کوله ما وی چې یا الله زه خو هلاکه شم ما سره خو نور څه نشتې یا الله راته وفرمیل په یو څیز دې معاف کوم کم یو و یو ورځ په جومات کې بانګ وشو او تا روټۍ خوړه الله اکبر الله مسله دا ده چې جومات کې د ټولو نه نږدې چې کوم جومات هغه جومات کې بانګ وشي نو ته به هغې له جواب وه د نورو بانګونو جواب په چا لازم نه دی خو چې کوم د محلي جومات دی نو هغې کې چې بانګ وشي نو هغې له به جواب ورکړي وی جومات کې بانګ شروع شو وی تا روټۍ خوړله او خادمانو زنانو ته دې وي چې روټۍ بنده کړي نړۍ د لاس کې نیولې وه تا ورته زما د رب نوم یاد شه پهله به بانګ والا ته جواب ورکوو باغ کې به روټۍ خورو تا هغه بانګ والا ته جواب ورکوو روټۍ دې ونه خوړه ای زبیدې ما صرف د بانګ په جواب باندې ستا ټول ګناهونه معاف کړو جنت دا د الله پاک د مهربانۍ ټوکرې دي ګورئ یو لوی عالم تیر شوی دی بغداد کې یو بزرګ هم دی علامه سری سقطي رحمه الله نوم دی هغه چا په خوب کې ولید وی څه چالو شو وی زه الله وبخلم وی پسې وبخلې د هغه نه دوه روایت راغلي دي یو وی په دې وبخلمه چې یو ورځ ما چارندام کو په وله باندې دا څیزونه خو اوس راغله مخکې په ولو باندې خلکو چارندام کو موږ او تاسو هم اکثر په دې ولو باندې چارندام په وله مې چارندام کو نو زمان ښکته طرف ته امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله ناستو د مسلک یو لوی امام دی او د قرآن کریم زبردست عالم دی دې بزرګو
وای ما فکر وکړ چې یا الله دا خو د قرآن یو لوی عالم دی، زه چې چاراندام کومه او زمانه چې کمې اوبه تویږي مستعملې، نو دا په دې وله کې ځي او امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله به په چاراندام کې استعمالوي. دا خو بې ادبي ده. خدای ستا د دین یو لوی عالم او بزرګ دی. نو وی زه پاڅېدم او د امام احمد صاحب نه وروستو کېناستېدم. ما وی بجې د دې چې زما مستعملې اوبه پې ورځي، پرېږده چې د دې عالم مستعملې اوبه راځي او هغه زه استعمالوم. الله پاک راته وی ای سختي تا زما د دین د یو عالم قدر وکړو نو زه معاف مې کړې. ور معمولي خبره ده، لیکن د دې لاندې چې کوم اخلاص پروت هغه د ریا نه، د هر څه نه او د ښودلې نه پاک، دا د دو د رب په منځ کې معامله وه. او بل روایت دا دی وی زه تللی وم سفر باندې او ستړی ستومانه وم، رالم د یو مرید او شاګرد کنه، وی ما ورته وی نن روټۍ وختي تیاره که ستړی چې خوب وکړم. وی ډېره ښه ده، مخکې پاسونو په اوښانو باندې مزل و نو سړی به ډېر ستړی کېده. وی روټۍ راله تیاره کړه، راته وی چې صاحب دننه لاړ شه او پالنګ مې برابر کړی ښایسته بستره پې زه اوده شه. وی چې زه ورغلم ستړی ستومانو چې ومې کته ښایسته پالنګ و ښایسته بستره وه، خو د قرآن کریم د یو آیت ټوکړه پې پرته وه. وی ما وی دا آیت روچت په بره تاخ کې کېده او ته اوده شه. بیا مې فکر وکړه سختي دومره لوی سړی نه یې، دا د خدای پاک د کتاب ټوکړه ده، ته د ده نه ډېر قدرمند دی. ما وی زه داسې نه کوم چې دې ښایسته پالنګ د پستې بسترې نه د قرآن کریم آیت اوچتوم او زه پکې سملم. نه، پرېږده چې دې کې د قرآن کریم دا آیت ایښی او زه به یې ټوله شپه دیدار کوم. دا خو دلته ځان له د الله سره معامله وه، شپه وه. وی ور مې ځان پسې بند که او د قرآن آیت ته ګورم. وی سحر شو، وی الله راته وی چې هغه شپه باندې تا زما د کتاب قدر کړی نو په دې مې معاف. ور معمولي څیز دی. ورونو کله کله الله پاک د علماو نه بېشماره واقعات داسې راغلي، معمولي څیز باندې الله پاک راضي شي. وګوره یو غلطۍ سره به خیال کوئ، هسې نه چې ستاسو په دماغو کې دا پرونه ځي چې اسانه خبره ده، زه به غلام کوم او زنا به کوم او دروغ او غیبت به کوم او د قرآن کریم یو ټوکړه به په پالنګ دم او یو شپه به ورته ګورم، سار به معاف. داسې نه ده رونو. دا یاد ساتئ دا د الله پاک د رحمت ټوکړې دي. رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې چې ژوند تېروئ نو په یو څیز کې د الله رضا ده، په یو څیز، خو پته نه لګي چې کوم څیز دی. نو تاسو هر کار کوئ چې دې کې به د الله رضا وي، دې کې به د الله رضا وي، دې کې به د نو چې کوم څیز کې د الله رضا وي نو هغه پکې ګیره شي. تر دې پورې حضور وایي چې روټۍ خورئ او خصوص کې د نپروزي نو هغه هم وخورئ، کله کله دې کې د الله رضا وي. پته نه لګي چې الله پاک راضي کېږي په څه، چا نه په یو څیز راضي کېږي، چا نه په بل څیز راضي کېږي، چا نه په بل څیز راضي کېږي. مونږ او تاسو ټوله زندګۍ کې به هر څیز کې د الله پاک رضا ده. خدای دې کې به ستا رضا وي، راشه دا وکړه، دې کې به ستا رضا وي، راشه دا وکړه، دې کې به ستا رضا وي، خدای دې راشه دا وکړه. پته نه لګي چې د الله رضا په څه کې ده. او باقي معمولي معمولي څیز باندې چې الله پاک انسانان معاف کړي، دا د الله د رحمت ټوکړي او کرشمې دي. دا قانون نه دی. ګورې قانون دا دی مونږ او تاسو به چاراندام کوو، مونځ به کوو، رمضان چې راشي روژه به نیسو، مالداره چې شو حج به کوو، زکات به ورکوو، الله به یادو، درود دې کې به زندګي تېرو. الله به مبقي ګورې په معمولي څیز، او که دا څیزونه نه کوو نو سزا به میلاوي. علما د هغې مثال وایي چې په دې لږ څیز باندې الله انسان معاف کوي. او ګورې قانون یې نه دی. د دې یو مثال بیانوي، و یو بادشاه د یو وزیر کره لاړ، چې وزیر ته ورغی، د وزیر یو وړوکی زوی و، بادشاه ورغی د مینې نه یې پسکونډانه ولګول، هغه په ژړا شو، بادشاه ته یې کنځلې وکړې. وزیر راغله او خپل زوی رونی اوس یې وهي. بادشاه ورته یې ولې وې وهم یې؟ بادشاه ته یې کنځلې وکړې، جرم یې وکړه. هغه ورته وی نه دا سړی غیرتي دی، چاته بدل نه پرېږدي. د ده ما سره تنخوا شوه، هر پیله په پیله به راځي او د ده د کنځلو تنخوا بالې. دغه تنخوا نه مو د کنځلو تنخوا.
نو علما وای وی بادشاہ په کنزلو باندې دی ماشوم ته تنخوا ورکړه اسې کبار خلک وای چې بادشاہ خو په کنزلو تنخوا ورکوي او هر سړی راځي او بادشاہ ته کنزلې کوي نو تنخوا به ملاویږي نه بل سړی له به سزا ورکي دا د بادشاہ دغه ټیم کې د مینې او د شفقت یو ټوکړه بس ماشوم ته ملاو شو قانون خدا نه دی د قرنګیرونو دا د الله قانون نه دی چې معمولی سیز وکړي او ته نور اعمال مه کوه نو بخي به دی خو دا د الله د رحمت هغه ټوکړې او کرشمې دي کله کله الله پاک انسان په معمولی سیز باندې معاف کړي خو موږ او تاسو به صحیح اعمال کوو موز به کوو روژه به نیسو او زکات به ورکوو حج به کوو گناهونه به نه کوو غیبت به نه کوو دروغ به نه وایو کنځلې به نه کوو مسلمان سره به کینه نه ساتو د اسلام او د دین په ټولو احکامو به عمل کوو او په هر څیز کې به د خپل رب رضا لټو خدای دا کار کوم کیدی شي دی کې ستا رضایي دا کار کوم په کیدی شي دی کې ستا رضایي دا کار کوم کیدی شي دی کې ستا رضایي نو یو څیز کې خو به رضایي کنه او موږ او تاسو هر څیز د الله د رضا د پانه کوو نو الله به معاف کی عرض میں دا دے اللہ انتہائی علو کے دے انسان انتہائی سفل د شریعت او د دین د اعمال و مقصد خپل رب ته نږدې کړ ورونو چې چاته الله پاک د نیکو اعمالو توفیق ورکړ دی به د خپل رب شکر ادا کړي خدای شکر که زه د سینما ته بوتلی وی زه د فلمونو ته بوتلی وی خدایه ما خو تا ته نه دي ویلي چې ما دینداره کړه ربه جومات ته دې راوستم زه دې ذاکر جوړ کړم زما په خپل نبي دروغ وي هر ټیم کې الله پاک ته جړا کول او د خپل رب شکر ادا کول ورونو دا یاد ساتئ چې څوک د الله شکر ادا کی نو د دې نه په ثوابونو کې لوی د ثواب څیز نه دی نشته الله دې موږ او تاسو ټول شاکران جوړ اخره کې یو خبره کوم یو عالم وای وی زه حج ته تللی وم او د عرفات په میدان په غونډۍ ولاړم یو سړي دعا وکړه الحمدلله علی نعمت الاسلام وکفا به من نعمه یا الله ما سره دی نور نعمتونه دی په ما نه وی کړي او صرف د اسلام نعمت را کړي خدایا دا نعمت کافی او زما د اسلام په نعمت شکر دی وی یو کال تیر شو بیا چې زه حج ته لاړم بیا اتفاقا را سره ولاړ دی بیا وی الحمدلله علی دین الاسلام رب زما شکر دے په دین د اسلام باندې وکفا به من نعمه خدای قبل نعمت ته نه را کړو دا نعمتونه کافی وو आवाज شو غیبانا یدا الله بندا دا تسکه یو کال مخکې دی دا کلمه ویلې وا د رب کائنات کو څومره مخلوقو څومره ملائکې وي هغوی ته حکم وکړ زما بنده ته ثوابونه لیکئ شابه وی قسم دے کال برابر شو استاد غیوی کلمې ثوابونه نه دي برابر چې بیا دې وي ورونو په شکر الله پاک ټیک راځي الله دې موږ او تاسو ټول شاکران وګرځي او الله دې موږ ټول نیکان وګرځي ورونو چې څوک اعمال کوي د خپل رب د رضا لپاره او قسم دې الله بر خپل رضا راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق تاسو مخلوق کی فکر کوي خو خالق کی فکر مه کوي ولی د انسان فطرتی عقل د خپل رب د کنی او د ذات نه قاصر ته او عاجز ته او دغه ادراک نشي کوله د دې وجه صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله او توي قربان زمون په زړه کې داسې خبرې تیریږي هغه په خوله باندې وکړو د ایمان نه خلاصېږو نو قربان دې سره څه وکړو حضور فرمایل دا ستاسو د ایمان نښه ده شیطان په هغه زړه باندې حمله کوي چې کوم کې ایمان پروت دی غل هغه کور ته ځي چې په کم کور کې قیمتی سامان پروتی نو چې شیطان ستاسو زړه ته راځي او داسې خبرې ستاسو زړه ته اچوي نو پته ولګېدله چې ستاسو په زړه کې ایمان دی او بل حدیث کې حضور فرمایي کله کله شیطان انسان تراشي ورته وایي تا راته ووایه
چې ته چا پیدا کړی ستا خالق څوک دی ته ورته وایې زما خالق خو الله دی نو بیا تا ته وایي چې الله چا پیدا کړی دی نو حضور فرمایي چې داسې حد ته ورسولي نو بیا پناه وغواړه په الله پاک سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا شیطان خو دې د ایمان نه خلاصوي ته د الله پاک د ذات کنه او د الله پاک د ذات معلومات چرته کولی شي د دې وجې نه وروڼو زمونږ د استازو په اطرافو کې داسې خلک پیدا دي چې هغه د الله په ذات کې فکر کوي کله به درته وایي الله پاک سترګې لري 3 سترګې دي کله به درته وایي الله مخ لري کله به درته وایي الله لاسونه لري کله به درته وایي الله پښې لري یو لیکلي دي چې الله پاک یو باغ کې ناست دی او باغ کې یو تخت دی هغې ته عرش وایي الله پاک په هغه تخت ناست دی او خپې راګړندې کړي دي نو خپو ته یو کرسۍ لګېدلې ده هغې ته کرسي وایي چې کوم قرآن کریم ذکر کړی ده نو دا خپې په کرسۍ لاندې ایښې وي او په خپله په عرش ناست دی ورونو دا ټولې خبرې د هلاکت دي د انسان فطرتي عقل د ځان نه دی خبر موږ د تاسو د خپل ځان نه نه یو خبر زموږ په دې خېټه کې څه دي خوراک موږ دې نه څه جوړ شو ما ته یو سړی وی د کعبې مبارکې دا رنګ تور دی که سپین دی او که زیړ دی او که شین دی نه تور دی ما ته وایي ولې تور دی هغه ټایم کې ما ته معلومات نه او د شریعت او د دین مسله ده چې یو مسله نه درځي نو د ځان نه به نه کوې وی نه راځي دې کې څه خبره ده امام مالک رحمه الله نه علماو د 40 مسلو تپوس کو 10 مسایلو کې ورته وایي مال نه راځي اکثر فتنه دې نه جوړېږي ما ته خپل نفس وایي تاله نه درځي خو شادي خرابېږي دته د ځان نه مسله وکړه دا خو د دین سره خیانت دی وایي مال نه راځي دا دومره کتابونه دي ویلي دي ما وایي کتابونه پاڼې ډېرې دي او که ستا د ګیرې ویښته ډېر دي وی د کتابونو پاڼې ډېرې دي نو مې ستا ګیره کې څو ویښته دي دا درځي دله 40 کاله وشو چې ګیره ګرځئ او تا نه دي شماري د انسان خو دغه فکر دی د خپل سر د ویښتو شمېر ورته نه ورځي نه دی خبر د بریتونو د روزو د ګیرې نو چې د دې ځان نه نه خبر نو خالق نه به څه خبر شي ورونو دا یو دوکه ده شیطان انسان دوکه کوي او د شیطان وس دا دی چې مسلمان د جنت ته لاړ نشي خلاصه دا ده چې الله پاک انتهایی بلندۍ کې دی هغې کې د انسان عقل د انسان علم د انسان حواس د الله په ذات کې کار نه کوي بره دی بره معنا مرتبه اوچته ده انسان په انتهایی سفل کې دی د انسان نه په کائناتو کې کمزور مخلوق نشته دی اسې وایي زه پهلوان یم دی اسې وایي زما مخکې څوک خبرې نشي کولی دی اسې وایي زه خان یم دی اسې وایي ما کې طاقت دی دی اسې وایي ما کې عقل او علم دی دی اسې وایي ما دومره تعلیم کړی دی دی اسې وایي چې زه دومره هوښیار یم د انسان نه په تمامو کائناتو کې کمزور مخلوق سپینه انسان په انتهایی سفل کې دی ختوالي کې دی انسان ورونو د میږي نم کمزور دی انسان خو په میږي خپک دی که نه زمانه دا ما ته څه ووایي خدای قمقلتوب دی ګورئ
که میږي چاله ټک ورکړه نو الله ته تپوس نه کوي او که تا په میږي خپه کېښوه نو الله دنه تپوس کوي. انسان د میږي نه هم کمزوری دی. ولې؟ دا د انسان قوت او کمزوري دا په احتیاج معلومیږي. ګورئ موږ او تاسو معاشره کې کمزوری سړی چاته وایو؟ هغه چاته وایو چې ګاډی نه لري، په تک کې ګاډي ته بل ته محتاج دی، په خوراک کې بل ته محتاج دی، په څښاک کې بل ته محتاج دی، په کور کې بل ته محتاج دی، په جامو کې بل ته محتاج دی، په دیاړۍ کې بل ته محتاج دی. مونږ وی هلکه د سره امداد وکړه دا کمزوری سړی دی. زمونږ او ستاسو محاوره دا ده. نو د انسان کمزورتیا او قوت دا د احتیاج په کمی او په زیاتوالي معلومیږي. په کائناتو کې انسان چې څومره محتاج دی دومره قسم دی که میږي بي. ګورئ انسان چې کله ګرمي پې راشي دی تکي ته محتاج دی میږي نه، دی ایر کنډیشن ته محتاج دی میږي نه، دی یخو اوبو ته محتاج دی میږي نه. د ده ګرمي ډېره کېږي د میږي نه کېږي. دی چې ښار ته ځي نو ګاډي ته محتاج دی میږي نه. ژمی راشي انسان ګرمایش ته محتاج دی میږي نه. کوټ ته محتاج دی، څادر ته محتاج دی، بنین ته محتاج دی، ګرم څیزونه اسباب په برابروي، ټیم په ټیم به دته خوراک ورکوي. که دته صرف ترکاري ورکوي کار یې نه کېږي، صرف روټۍ ورکوي کار یې نه کېږي، صرف چای ورکوي کار یې نه کېږي. د انسان ضروریات ډېر دي او د میږي ضروریات نشته. وایي نو د انسان کمزوري په حاجاتو ده. موږ او تاسو اصل کې خپل حقیقت نه دی پیژندلی. که عمر بقا وکړی یو ورځ به درته دا انسان اوس پړم چې دا څه شی دی. نو انسان انتهایی کمزوری دی. رب کائنات انتهایی قوت کې دی، انتهایی بلندی کې دی. انسان انتهایی سفل کې دی، کته دی. اوس په منځ کې رابطه پکار ده. الله پاک انتهایی بلندی کې دی. الله خوشحاله دی وړو خفه کېږي نه. الله غني دی مالدار دی وړو فقیریږي نه. الله ژوندی دی وړو مړ کېږي نه. الله صحت والا دی وړو بیماریږي نه. الله خوشحاله دی خفګان پې نه راځي. الله دومره مستقل دی چې بچي ته محتاج نه دی، بیبي ته محتاج نه دی، کرسۍ ته محتاج نه دی، تخت ته محتاج نه دی، خوراک ته محتاج نه دی، پلار ته محتاج نه دی، رور ته محتاج نه دی، قبیلې ته محتاج نه دی. انسان دی هر څه ته محتاج دی. د هغه لوی ذات چې انتهایی بلندی کې دی، کمزور مخلوق چې انتهایی سفل کې دی، والله ته ګران دی. ورونو د الله پاک د بنده سره ډېره مینه ده. بنده ما پیدا کړ انتهایی سفل کې، زه هغه ذات یم چې انتهایی بلندی د مرتبې کې یم. راته ګران یې نو ما ته راځه. ما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ انسان ته الله پاک وایي ما ته راځه، ففروا الی الله، ما ته روتښته. که خفه شوې نو ما ته روتښته. خوشحالي به ما ته چې څومره ما ته نږدې کېږي درته میلاو به شي. غریب شوې ما ته روتښته، محتاج شوې ما ته روتښته، بیمار شوې ما ته روتښته، تکلیف درته میلاو شه ما ته روتښته، کاروبار کې د فرقو ما ته روتښته، زمیندارۍ کې د فرقو ما ته روتښته، نوکري درته نه میلاوېده ما ته روتښته، رزق درته نه میلاوېده ما ته روتښته. زه هغه ذات یم چې ما سره هر څه میلاوېږي. او دومره کمال کیدي چې زه ورته محتاج نه یم او څوک چې مال راځي نو زه ورته خپل رنګ ورکوم. الله پاک ته چې څوک نږدې کېږي الله ورته خپل، الله ته نه جوړېږي. ګوره دا یاد ساتئ، ځکه فاصله ډېره سیوا ده. مخلوق چې څومره مخواري وکړي خالق ته نه جوړي. خو نږدېکت کې کمال دا دی چې هغه فیضان او رنګ ورکوي.
الله خوشاله دی نو چې ته الله ته روان شي نو تا باندې د خوشحالۍ فیضان شروع شي نو ته به هم نه خفه کېږې